قال الله تبارك وتعالى: والله يحب المتقين. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله يحب المقسطين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وزما عزت مند الله جل جلاله وعم نواله فمونږ او تاسو باندې ډېر احسان فضل کرم مهرباني او فرمایله چې الله تبارک وتعالى مونږ او تاسو ته دا مبارک میاشت د رجب المرجب او دا مبارک ورځ د جمعې ایمان او سلامتی سره نصیب کړه. تیر شوی جمعه کې هم مونږه د الله تبارک وتعالى د محبوبین چې هغه خلق چې کم الله تبارک وتعالى ته خوښ خلق دی او د قرآن مجید د آیاتونو فرانا کې مونږ ذکر کړو د هغه چې دغه خلق الله تبارک وتعالى محبوب خلق دی، دا د الله تبارک وتعالى خوښ خلق دی په مخ د ځمکه باندې. او هغه مونږ بیان کړو خو په تفصیل سره چې یو پکې نیکی کوونکی او احسان کوونکی دا هم الله تبارک وتعالى ته خوښ وو، او دوی مونږ بیان کړی وو چې صفا سترا ژوند تیروي پاکیزګي حاصلوي دا هم الله تبارک وتعالى ته خوښ دی. او درې مونږ بیان کړو هغه توابین چې توبه بار بار الله تبارک وتعالى توبه سي دا هم د الله تبارک وتعالى خوښ خلق دی. او نننی جمعه کې او بیان کې هم دغه خلق ذکر کو چې کم خلق الله تبارک وتعالى خوښ دی او د الله تعالی محبوب خلق ورته ویل کیږي، د الله تعالی نږدې خلق ورته ویل کیږي هغه صفات باندې چې کم موصوف دي چې کم قرآن مجید کې رب العالمین فرمایي. څلورم صفت دا الله تعالی د محبوبین خلق هغه دا دی الله قرآن مجید کې څلورم صفاره کې فرمایي: والله يحب المتقين. الله تبارک وتعالى محبت کوي د نیکانو خلقو سره، متقیانو سره، فرهیزګار خلقو سره. متقی فرهیزګار دا به هغه وی چې کم الله تبارک وتعالى قرآن مجید کې او احادیث مبارکو کې نبی علیه الصلاۃ والسلام او د دې آیاتونو لاندې مفسرینو چې کم ذکر کړی دي چې په دې صفات باندې موصوف دغه متقی دی، دغه فرهیزګار دی، دغه تقوادار دی، دغه د الله تبارک وتعالى نه یریدون کې خلق دی، په زړه کې حقیقي یره د دوی د الله تبارک وتعالى موجوده ده. ځکه خو د دې خلقو سره الله تبارک وتعالى د محبت اعلان کوي په قرآن مجید کې. نو فتوه لګې دا متقیان هغه خلق دی چې دوی ځان د شرک نه ځان ساتي، دا د ټولو نه کمه درجه ده. او دویمه درجه د متقیان او فرهیزګار هغه خلق دی چې د ګناه کبیره لوی لوی ګناهونو نه ځان ساتي، دا هم متقیان دي، دوی سره هم الله تبارک وتعالى محبت کوي. او دریم د صغیره ګناه نه ځان ساتي، واړه ګناهونه د هغوی نه د هغې ګناهونو خطاګانو تقصیراتو نه هم ځان ساتي، نو دا هم د رب العالمین خوښ خلق دی، محبوب خلق دی. او دا مشتبهاتو د متشابهاتو نه ځان ساتي چې یاره دا کار روا دی او که ناروا دی، دا به ښه او که ناښه وي، نو چې ښه او ناښه کې خبر راغله د هغې نه هم ځان ساتي. نو قرآن مجید کې دغه خلق هم یادي چې دا هم متقیان دي، دا هم پرهیزګاره دي، دا هم تقواداره دي، دا هم نیکان دي، او دغه خلق د الله تبارک وتعالى خوښ خلق دی. او قرآن مجید کې اوله سفاره کې الف لام میم ای کې ذکر کړی دی چې هدایت ته دا قرآن مجید د متقیانو د فار او متقی قرآن مجید په خپل صفت ذکر کړی چې موږ په خپل وخت باندې په جماعت کې د جمع سره مخکې صف کې ادا کوي، دا هم متقی دی.
او زکات ورکوي دا هم متقی دي. دا د متقیانو صفات دي. او هغه مال چې کوم ول الله تبارک وتعالى ورکړي وي د هغې نه د الله په لاره کې خرچه کوي، که هغه نفلي دي او که صدقه ده او که خیراتي دي او که فرضي دي. او هغه کتابونه چې کوم قرآن مجید دی او دا غینه مخکې چې کوم درې آسماني کتابونه او سل صحیفې الله تبارک وتعالى فانبیاء کرام علیهم الصلاة والتسلیمات باندې نازل کړي دي، هغه باندې ایمان لري. او اخر کې قرآن فرمای وبالآخرة هم یوقنون، په آخرت باندې هم د دوی ایمان دی. الله وی دا خلق متقیان دي او دا خلق د الله تبارک وتعالى خوښ دي. نو متقی پرهیزګار هم دغه ته ویل کېږي چې د الله تبارک وتعالى کوم وعده دي هغه پوره کوي، او کم اوامر دی د الله حکمونه دی او امر شوی حکم چې دا کول فکار دی هغه سر ته رسوي، او چې کم نواهی دی چې کم ان الله تبارک وتعالى منع کړي د هغې نه ځان ساتي، دا هم متقیان پرهیزګار دي. یا صحابو کې یو صحابي د بل صحابینا ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه دا عمر رضی الله تعالی عنه ته تفوس کې چې تقوا څه ته ویل کېږي پرهیزګاری. جواب ولورکې ابی بن کعب رضی الله عنه دا په صحابو کې مضبوط ترین قاری، دا په صحابو کې ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه. هغه جواب ورکې امیر المؤمنین چرته د غنو په لاره باندې تلی وی اولینا وی خلک څنګه چې د غنو په لاره باندې خلک د غنو په لاره باندې زی نو هغه پیسې هم را پورته کې او د لمن هم را غونډه کې دوانه چې یاره د غنه او د اسقازې زما د لمن او د پیسې د خراب نه کې گونج نه کې او وی خپ پړې په احتیاط سره ژوند تیری په دې احتیاط سره په دې باندې تیریږي. نو ابی بن کعب رضی الله عنه عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای په دنیا کې دغه شانتي ځان احتیاط ځان کنټرول کول داسې په احتیاط سره ژوند تیرول دې ته تقوا ویل کېږي او دغه پرهیزګاري ده. او قرآن مجید کې رب العالمین فرمای چې ان المتقین فی جنات و نهر، متقیان نیکان خلق دا په جنتونو کې او نهرونه بوي، او د هر جنتی په کور کې به څلور نهرونه هغه وي او ولې به وي دغه نهرونه دا به جاری وي. او الله تبارک وتعالى دا نصیب کوي متقیانو ته. دعا کول فکر دي چې رب العالمین موږ هم د متقیانو په دې ټولګي کې او په دې زمره کې دی الله تبارک وتعالى موږ هم شامل کړي، او الله تبارک وتعالى د موږ د نیکانو خلقو په نقش قدم د متقیانو پرهیزګارو خلقو په نقش قدم باندې روان کړي. نو یقینا دا د کامیابی